أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. وعن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رواه البيهقي. وعن السائب بن يزيد قال كنت نائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما في أهل المدينة من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. دا احادیث د جمعات سره متعلقه فضائل او مسائل باندې مشتمل باب مختلف احادیث مونږ لوستل. په دې درې احادیثو کې جمعات په حواله باندې د فضائل یو درې خبرې ذکر دي. اولنی حدیث کې چې کوم خبره ذکر دا غدا چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام یو ځل د جمعات په حواله خبره کوله ماته واورې دا غد سویل چې کوم سړی د مادي جمعات ته یعنی مسجد نبوي ته په وخت کې یا په دې وخت کې عام جمعاتونه دا چې جمعات تراشي کوم سړی چې جمعات تراشي نو جمعات چونکه د علم مرکز ده او د عبادتو مرکز ده نو دلته بسړی عبادت کوي په جمعات کې بناسي یا ببل چاته سبق وای مولوی سے پشانه یا بزان له سبق وای د مولوی صاحب نه سبق وای نو دا درې کارونه پکې سړی کوي. یو دا چې ځان لمونځ کوي پکې یو دا چې چرته ځان له سبق وای زدکړه کوي یا دا چې بل ته سبق کوي. نو چې دا کارونه پکې کم سړی کوي نو د دې سړی له الله تعالی د ثوابونو ور کوي لکه دې چې میدان جهاد کې په سنگر کې لګیا دی د مجاهدینو په شان ثواب دته په جماعت کې ملاويږي. او کم سړی چې جماعت تراجی د دې درې کارونه علاوه د بل څه د پاره او راشي په جماعت کې ناسي دا عام خلکو خو بدا ګماني چې دا سړی په جماعت کې ناس ډېر خسړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د بد نصیب د مثال دی لکه یو سړی دی او هغه ورغله او د پردي ټوپ ته ناس دی پردي ټوپ ته د غنمو ټوپ ته ناس دی د بوسو بوساړې ته ناس دی نو د لری نه به سړی دا خیال لې چې یا غریدا بوساړه د در دا ولا خټه کې چپ یا دا ټوپ د در ټریکټر ته ناس دی نو د بل سړی په خیال لې چې یاره دی خو مالدار دی پته وته نه لګي چې دا پردی بوساړې ته ناست نو په جمعات کې به یا ځان له سبق وې یا بل ته سبق وې یا په خپل عبادت کې مصروف په ذکر فکر کې به مصروف د دین علاوه چې سرګرمي اور پکې کې دا د سیدې لکه پردی کوټه ساتل پردی ټوپ ساتل او یا پردی دکان ساتل چې دته څه فائدہ نشته بس اسه ناس ده قدرې د ورپسې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و سلم
یو وینا نقل کیږي فرمایي حضرت حسن پاواله باندې دا حدیث نقل کړی شوی دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو دور به د راشي چې باغې کې به خلک دا غب شپ په جمعات کې لګي بیا به د بیٹک او د جمعات په منځ کې فرق نه په جمعات کې هم خلک غب شپ لګي د دنیا خبره به ور پکې کوي نو اول خو په کاردار چې پتا کې دو نزوري چې دا سړی د دنیا د خبرو نه منکي چې دا په جمعات کې لګیا دی او غپونه لګي د دې نه منکي او داغه مختلف طریقې دي درس کوا تدریس کوا سبق شروع کو جو خپل بیا په جمعات کې خلک غپ نه لګي یا د تقریر کوا نصیحت ورته کوا پوهه کوي دا پکې کوا یا که بالکل نه کیږي او زور نو په زور باندې من کولای شي نو کدا کارونه نشي کولای نه درس کولای شي سخودلای شي نه اغا په زور من کولای شي نو بیا کم از کم په خپل وسره مکینه فلا تجالسوهم نو د دې خلکو سره بیا مکینه په جمعات کې د غپ والو سره مکینه چې هم په جمعات کې لګیا دی او ته به او ته مو سره کین او هم ها کې او ته مو سره ها کې فلا تجالسوهم د دې خلکو سره په جمعات کې مکینه فليس لله فيهم حاجه زکه د دې غب شپ والو ته د الله اس ضرورت نشتا د جمعات تراغله او جمعات ته نراغله پښتو کې خلک وي هندوستړی او خدای ناراضه نو جمعات کې ناز ده خو الله تعالی د ناس ته اس ضرورت نشته چې د جمعات تراغله او کده په ډیران ناس ده او کده خپل په ډبه باندې د اجره په ډبه باندې ناس دغه شانه حضرت صاحب بن یزید دا صاحب وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه دی نو دی وی چې زه یو ځل په جمعات کې ناسوم د حضرت عمر رضی الله عنه په دور حکومت کې یا د حضرت عمر په موجودګۍ کې زناسو مودو مو په جمعات د خوب د پاره نه خو سړی چې ناس خامخو د شي پکې نو كنت نائم زودو مو په جمعات کې نو په ما باندې چا د کاني گزار وکړو وړو کې یو ګټي چا وشته منو دې رايخ کړم چې رايخ کړم منو چې ما وکړه هغه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر نو حضرت عمر رضی الله عنه خډیر زیات بر چې موږ څنګه ویل په کار چې کم ثړې په جمعات کې غب شپ لګي ثړې په زور منکی حضرت عمر چې درایخ کړم ماته ورشه هغه دواړه لکان راوله زلاړه منو هغه لکان مې ولا راوست نو هغه حضرت عمر ته تاسو کوله کده کم کړی د کم چم یې یا د کم زین راغلی د کم زی یا د کم چن می یا د کم زین راغلی نو هغه وته چې مونږ د طائف نه راغلی طائف د مکی سره چې کوم علاقه دا هغه نه راغلی نو مسجد نبوي خو دیالتی یو قسم مسافر دی حضرت عمر ورته وی یاره کړه دې کلی وې نو اوس به د باندې ما ډانګي سم کړی وې مې تاسو په جماعت کې د خبرو دا خو د په جماعت کې غپ لکوي تاسو په جماعت کې یو بل سره دونه ته دې خبرې کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې خبرې وي چې دې کړې ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو له رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې پته ته خبرې کوي ما بدر سوز ډانګي سم کړی وي خو در دې نه د بل مسافرینو بیا لپاره د سمات کوي او دغه شانې مالک پنوم باندې بل صاحب دغه فرمایي چې حضرت عمر په خپل دور کې د جمعات خواته یو ډبګي جوړه کړو په خوا چې څنګه موږ د پښتنو په جوړولې یو ډبګي جوړه کړو او په هغه ډبګي کې بوتها پنوم باندې یو ځای هغه ته بوتها والا کوم به ډبګي وایو نو خلکو ته وې دنه به منځ کې یا به سبق وې او که خبره درغلی بار لاړ شاه غړ بګي کې کینې نه لګا په لګوا جمعات کې بدن نه غپ نه لګي دلته به شیرونه نه وې دلته به غزل نه وې دلته به اوته بوته نه وې نو من کان یرید ان یلغطا او ينشد شعرا نو او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرهبه بس هغه بګي ته دلاړ شي نو دا جماعت بنیادی طور د عبادتو ځای دی د قران او د حدیث د ذکر ځای دی د خوونه ځای دی په دې کې غپونه لګول دې کې دا مضمون بیان شپه په حدیثو کې چې په جماعت کې غپې لګول په جماعت کې یو بل شیرونه اورول په جماعت کې د دنیا جرګې کول چې په هغه کې د دین هیڅ خیر نه د جرګې کول نو دا د جماعت په ځای باندې د دې لپاره حجرې د دې لپاره بیٹک کی لہذا د بیٹک او د جماعت په منځ کې
پکار د چې مسلمانان پرخ کوي زمونږ پښتانه خصوصا هغه چې کله سه ورانه جرګمی راځي او جماعت راغون شي هغه غټ دی نو د غټ ځای په ځای باندې هغه د عبادتو ځای دی که عبادت لځي که ذکر لځي که خوونه لځي د حدیثو نو بلال شکنی د غپو د پاره جماعت لري. وعن ابي هريره رضي الله عنه د حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت دی قال دی وی سمعت ما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یقول فرمایل به من جاء مسجدي هذا څوک چې زمونږ د جماعت تراشي لم يأتي الا لخير د خیر د پار راغلی يتعلمه خیر دار چې یا په خپل باندې سبق زده کوي او يعلمه یا د سبق نور د خی په هو بمنزله المجاهد فی سبیل الله دا د سیدې لکه د چې jihad لوتي ومن جاء لغیر ذلك او څوک چې لدی زدکړي او خوري نه علاوه د بل څه د پار راځي په هو بمنزله الرجل د مثال د هغه سړي د ينظر الى متاع غیره چې دا د بل بصاړي ساتي. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان. وعن الحسن د حضرت حسن مرسلا روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یاتی علی الناس زمان فخلق بدس یو دور راشي یکون حدیثهم فی مساجدهم چې غیبه غب شپ په جماعت کې لګي یو د دې خبرې په جماعت کې فی امر دنیاهم د دنیا خبره فلا تجالسوهم کم از کم مکه نه د خلکو سره فلیس لله فیهم حاجت نشت الله تر د خلکو د ناس ضرورت. وعن الصائب ابن يزيد د صائب ابن يزيد نے روایت دی قال دی وی كنت نائما ذو دوم في المسجد په جماعت کې فحسبني رجل یو سړی په کاڼي وشته موړو کې فنظرت نو چې ما وتوقت په هدا هو عمر بن الخطاب هغه عمر ابن خطاب رضی الله عنه فقال ما ته اذهب لاړ شفاتني بهذين اغه دواله کان را راولا فجئته زور لمرام وستو ولا بهما دواړه فقال نو حضرت عمر ورته وی ممن انتم لك د کم ځای او من اين انتم یا د کم ځای راغلی قال انه غيوت من اهل الطائب د طائب نه راغلی نو فقال انه غوت لو كنت ما من اهل المدينه کتا سره دې کلی وې لا اوجعتكم ان ډنګي می د سمول مطلب ول به دردولي وې یو څور سړقه مې نه پرته کړې ترفعان اصواتكم تاسو خپل وازونه او چتوي په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې رواه البخاري. وعن مالك قال بنا عمر رهبه في ناحيه المسجد حضرت عمر جوړ کړو د جماعت یو سایډ ته یو د غیر ډبګه جوړ کړو یو ساحه جوړ کړو تسمى البطيحه چاغه ته بطيحه والا وقال او ویل به من کان یریدو کسو غواړي ایلغتا چې هغه د غب شپو لګي او ينشد شعرا یا د شعر ویل شي یا د شعر وی ينشد شعرا شعر دی وی او يرفع صوته یا پته د باندې خبرې کوي نو پل يخرج الى هذه الرهبه نو بس دغه ډبګی ته د لاړ شي په جماعت کې دا کارونه نه کوي. رواه فی الموطا دا حدیث نقل کړی شوی دی په موطا کتاب کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا لا حول ولا قوه الا بالله.